کله د افغانستان والی امیر حبیب الله نو مرزا غلام خپل دروغجن مبلغین دا واستول افغانستان ته ورسې زما د نبوت تبلیغ وکړي که چا مناظره کول مناظره هم ورسره وکړي که چا مناظره کول مناظره د چې ول هغه حکومت هم دغه بې ایمانه دی لکه د پاکستان دا چې ورغلو د هغه وخت والي په خبر شو میر عبدالرحمن بارول دا څه غوبل جوړ کړی دي دلته یې راولي چې راوستو دی ډېر خوشحاله سو اوس زما په خیال اوس د مناظرې یو میدان خوروي نو به ملایان راولي موږ به مناظره وکړو د نبوت تبلیغ به هم شي د مرزا غلام دروغجن نبوت او مناظره به هم شي او دا یقین و چې موږ به یې ګټو نو میر عبدالرحمن پوښتنه ځینې وکړه څه مسله ده دوی ورته ویل مرزا غلام داسې نبي دی دا د هغه د پلانه ده دعوت یې ورکړ هغه ورته ویله 1400 کېږي 1400 کاله کېږي موږ یو نبي اخري منو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې بعد بل نبي نه راځي تا خو بیا نوی غوبل پکې جوړ کړی مرزا غلام نبي دی دا خو هغه کیسه ده دا به نو زه په ګډه دا خو هغه کیسه ده دا کیسه زه په ګډه دا خو هغه کیسه ده ول خپل ښځې و مېړه لمونځ نه کوي د سهار ښځه نه ده د سړي ښځه میا ور بیوي دې د سهار لمونځ نه کاوه دا د یو وخت د اذان پر ټیر باندې سترګې روڼې شوې سترګې چې روڼې شوې اذان شروع دی په اذان کې دوې نارې ناوله دي الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم ښځې پر مېړه غږ وکړي ویل یې دا څنګه اذان اذان خو چې موږ د ورځې اورو هغه خو دغې نه دي دا دوې نارې پکې نوي نه دي دی ورته ویل خوله دې د خاورو ډکه شه دی ورته وویل دا په اثار په اذان کې نوې ټپه ده دا د سهار په اذان کې نوې ټپه ده بس بیده شه نو دا هم میر عبدالرحمن ورته وویل دا خو نوې ټپه ده د نبي علیه السلام بعد خو بل نبي نشته دا به د کومه ځای راغلی انا باره ورته خلکو باندې غږ وکړي پر خپلو جلادانو باندې ورته یې دې راوغواړه د دوی خو به نو خود طبیعت برابر و چې اوس ملایان راغواړي باره داسې و دیواله ته ودرول دا لوی توپ یې ورته ودراوي په توپ یې وړاو د هغه ورځ چې بیا تر ننه پورې بیا نه دروغجن نبي پیدا شوی دی نه مبلغ په افغانستان کې پیدا شوی قانون و ایمان و غیرت و په پاکستان کې حکمرانان اکثر بې غیرت او بې ایمان دي هغه د امریکې او د یورپ په اشارې دلته حکومتونه کوي دلته قوانین جوړوي دلته قانون سازي کوي د څو پیسو لپاره د پاکستان معیشت در په دره دا به د دې لپاره درته وایم د پاکستان معیشت در په دره دی پر درې شیانو ولاړ پر درې شیانو صدقه او خیرات پور او جنګ تاسو وګورئ اووه اویا کاله د پاکستان تاریخ وګورئ پاکستان تر ننه پورې کاروبار نه دی کړی پاکستان یا خیرات غواړي پاکستان صدقه غواړي پاکستان پور غواړي پاکستان ګوري چې ځای د عالمي قوتو په دې خطه کې جنګ ضرورت دی دی جنګ وله کوي پیسه وصولوي دا درې کاره دی د پاکستان بل یو کار هم نه دی کړی ساده ملک یې لرې دي زموږ بنګلادیش په معیشت کې درته مضبوطه دي هندوستان درته مضبوطه دي سریلنکا درته مضبوطه ده بلکې افغانستان درته مضبوطه دي د هغوی یو روپۍ ستا 5 روپۍ دي د هغوی 1 لک ستا 5 لکه روپۍ دي ته ولې دې در په دره د دې معنا دا ده چې پر حکومت باندې غله ناست دی نو لهذا قیادت ستی حق دی طالبان ملایان غریب عام ملګري باید د احساس کمترۍ شکار نشي دا ملک ستی دی په دې ملک کې دغې ګرځي لکه نر آسان دا رقم ګرځي په دې ملک کې دغې شملې ورکوي دغې ګرځي چې دا ملک زما دی دا د دغه تنخوا خورو د نمک خورو د حرام خورو نه دی الله